یہاں پہ آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا ضلع مالاکنڈ تحصیل درگئی سکھاکوٹ بازارہ میں احتجاجی مظاہرہ. سوشل میڈیا محمد زادہ آغا کے وفات پر عوام سراپا احتجاج. شاہراہ ریشم کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سید محمد علی شاہ بادشاہ، پیر مسرور خان غازی، سید کمال شاہ بادشاہ اور دیگر مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، تب تک لاش سڑک پر ہی ہوگی. محمد زادہ آغا کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. انشاءاللہ زماستا دا ایمان دی دا مستا سرواده دا چه سو پوری دا عوام نی مطمئن او دا دیرونا او والدین او دا کور سربراهان نی مطمئن انشاءاللہ من با دا دی سرسنگ بسن. زما بیگا چه کل دا واقعو شولا زو پخبرا دارونا دا طول گوالی چه منگا باقدیم که ببی دیگر کیو دیلا نو راغلی چه زاس پتال در راغلی مونږ د هغه ټیم نه د دوی سره په غم درد کې ټولو سره ولاړ یو. بیا باقاعده طور باندې وزیر اعلی صاحب ما سره رابطه هم کړې ده. کمشنر ته هدایت ورکړي دي چې ما ته په 24 غنټې کې د دې رپورټ هم راکړي او زه به د دې جواب غواړم. په فرض که نه وي هم نو دواړه خبرې دواړه واقع کوي دواړه د ګړۍ هم او دا چې ظلم شوی دی د هغې وجه دا ده چې نن یو نوجوان راپاڅي او هغه د ډرګس مافیا یا د افغانانو یا د دې خلکو خلاف خبره کوي، نو د هغه سره به دا عمل کېږي چې به مري. یو خبره د کوم عزتمندو یو خبره زما واورئ، نه د چا سره زموږ دا همدردي شته چې دا اے سی ډي دا ډي سی ډي دا کمشنر دی، زما همدردي کوي د دې عوامو سره دي، د دوی د دې کورنۍ سره دي. نن دا یو رواج شروع شو، دا رواج زموږ بندو خو زموږ سرونه به کیزیم قربان دي د دې خاورې لپاره. یو خبر نن دا خلک راوتي دي، دا صرف دا نه چې دا جنازو شو خبر ختم. انشاءالله دا به د سر نازو او موږ به د دغه خلکو خلاف کاروایي کوو. او بیا دویمه خبره دا د عزتمندو چې ټولو ته دا خواست کوم چې نن جنازه به نه کېږي هغه ما په خپله خبره ووي چې په کومو خبرو دا عوام او د دوی کور مطمئن دي هغه کار به کېږي او چې